تیار کړی دی توجه کړئ. او څوک چې دا مسله د اعبدوا ربکم منی نو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغې له د جنت زیری دی. بیا دې ووی دا قرآن ځکه نه منو چې دې کې د رعد او د برق ذکر دی. مخکې تېر شو که نه نو یا الله د برېښنا ذکرونه څنګه دي په قرآن کې غټ بادشاہ چې که نه هغه وړې وړې مسلې خلک وایي نه دومره لوی سړي ته ګوره داسې وړوکې ماشومانو په شان خوی ته ګوره وایي که نه نو دوی وایي چې دا دومره لوی رب د طرفه راغلی قرآن دی. نو دې کې دا رعدونو برقونو یجعلون اصابعهم کصیبنو دا مثالونه ولې ذکر کېږي؟ الله وی حیا نه کوي چې د رعد او برق خبرې کوي. الله جواب کوي نه تاسو بچانه یریږئ حیا به کوئ زه چانه هم نه یریږم. ان الله بېشکه الله تعالی لا یستحي نه شرمیږي لا یستحي قرطبي وی لا یترکو نه پرېږدي لا یستحي نه پرېږدي ان یضرب دا چې بیان کی قاعده د نحویانو دای چې ان په اسم داخلي پس داخلي ان او ان کې دا قیدی چې ان په مضارع داخل شي نو دی خپل مابعد پیل په تعویل د مصدر سره اسم ګرځي. نو دی کې خلق معنی مصدری کوي دا ډېره بهتره راځي. نو ان یضرب کې یضرب د پاره مصدر د ضرب ان یضرب د بیانولو مثلا د یو مثال ما هغه مثال بعودتن کوي د یو ماشي فما فوقها یا کم او زیاد د ماشینا ان یضرب مثلا ګوره الله وی حیا نه کوي الله شرمیږي نه چې د ماشي مثال بیان کی. دې د یو مسله ده ان یضرب چې بیان کی دې دپاره عربی کې خپل ټکي داسې راځي ان یبینه چې بیان کی خو یضربې ووې دې ځای کې مونږ یو دلیل نیسو په رد د منکرین حدیث کې. هغې وی حدیث د بخاري کې راځي ولم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات. ابراهیم علیہ السلام چرته جن کې توریه نه وکړې مگر 3 توریې کړې دي. نو منکرین د حدیث وی چې الله قرآن کې وی چې انه کان صدیقا نبیا ابراهیم علیہ السلام خو رښتونی نبی و او حدیث کې راځي چې 3 ځله دروغ ویلي. ته خبره پوه نه شې دا دجل له فریب د دې فتنې ګوره تکړه شي ځانونه ویښ کړي د فتنو خلاف. شیخ الاسلام ابن تیمیه قول له تزا اکثر پیش کوم الراد على اهل البدع مجاهد چې کم سړی په اهل البدع رد کی دا مجاهد دی. دا فتنی دی فتنی الہاد فتنه دا سیکولرزم دا جمهوریت طاغوت پرستی دا دا غرنگ قبر پرستی دا اکابر پرستی دا کتب پرستی دا دا یو عقلیت پرستی دا انکار حدیث کے وطوئی دا عقل پس روان خلق دے. دا دی بطلن جواب دا کہ دی علتا یو اعتراض کی ویچی لم یکذب وی اتوی چی دا لم یکذب پا ماند توریه دے لم یتورا توریه ندا کڑے. نو منکر حدیث وی زما اعتراض دا دے چی دی راویل عربی نورتلا سوئی لم یکذب پا زیبه دی توریه ٹکی روڑی ہوگنا اوی سمالا دلتا قرآن تراشا این یضربا اللہ وی دا چی بیان کم یضربه وحلو تا وی بیانولو تا نوی نو اللہ العربی نورتلا چی ان یبینه ویلی وی دا دی اغیل زامی جواب شو چی دیزے کہ تس جواب کے فما ہوا جوابو کا فہوا جوابونا ستا چی کم جوابی اب زمان جوابی چی دل تا اللہ العربی ورزی بیام یضربه وی التراویلا دا توری لفظ ورزی و بیام کذب ہوئی. خبرہ ختم. دویمہ خبرہ دا حدیث اصل کے دا قرآن دا آیت تائید دے. اللہ آیت کے فرمائی صدیقا نبیہ چرتے دروغ نوے لے. نو ذہن کے سوال راضی چھ ٹھیک شو ابراہیم علیہ السلام پا جن کے دروغ نوے لے خو جن بے طول عمر پا توریو دیر کری
هغه چالاکه ولا دروغ به ویلي توریه به ډیر عمر کړی ابراهیم نبی علیہ السلام فرمایي دروغ هم نه دی ویلي او توریه هم نه دی کړی الا ثلاثه کذبات صرف درې توریه کړی نو دروغ ته حدیث هم نه دی کړل اثبات د توریه وکړو اثبات د توریه مستلزم نه دی اثبات د کذب لرا دا ملازمه چا ذکر کړی دا مونږ ته پیش کا بل خبره اورا تو توای دا درې دروغ دی کمزه ناغین خطبه قرآن کی ذکر دی چې خلقو توی راغا بازار ته چکر لزو غوی انی سقیم ز بیمار ما نو بیمار خو نو غلا او ځان ته بیمار وي دا خو قرآن کی دی اوس قرآن سره زګي دا خو قرآن کی دی چې انی سقیم دویم دروغ دادی وی توریا چې بوتان په خپل مات کړو بادشاہ دوی دا تا کړی دی هغه ته بل فعله کبیرهم هذا دی غټ بوت بدل کړی دا هم قرآن گیری دا دروغ خو بیا په قرآن گیری یو دروغ بیا توریه چې دا هغه په حدیث کې دا چې بادشاہ وتوی دا خزه دې سوق دی دا نه خور دا نو یو ټکی حدیث کې دا په قرآن کې دی چې په یو ټکی حدیث رات کې په دوه ټکو قرآن ولې معاف کې خو په طریقې دال میں کچھ کالا کالا ہے د انکار حدیث زده غسته او دا راویان او دا محدثین امام بخاری امام مسلم دا څوکیداران دي په حدیثو او په یو گیټ چې څوکیدار ولاړ او تا ترسو څوکیدار نه وجلې تا کمرې ته دنه غلالت لشي دا منکرین حدیث په څوکیدارانو حمله کوي امام بخاری امام مسلم دا د دین څوکیداران دی او دی وی چې دا څوکیداران دی والو دنه د قران نه بغلا آسان شي و ان شاء الله دا داسې څوکیداران دي چې 32 نه د مخامخ دوه بدل زوګمات کی ته د الله په دین په قران او سنت باندې حمله نشي کولای ټیک د ځنه خلق به خپل اصول په دفاع مشغولي حدیث ته منی یوزګار څوک به خپل تنظیم او د پارټي په منډه کې هغه به د حدیث دفاع ته نه یوزګار سلفیان وی اغي پیرو تنظیم پارټي او جنډه نه منی خو د محمد رسول الله په حدیث ځان قرباني نو ان شاء الله چې د حدیث دفاع وکړي او دې له الله خلق پیدا کړي کتا سو عزم نه کوي کنه الله به خلق پیدا کړي دا نو وایي چې کنه زه ونه کما نظر صرف نه او د منطق فلسفه نه خبره ما بل بسو کی 30 شیم نه زیس شیم نه ما ځان پدې شی کا مونږ لا شی یو ځان پدې شی کې کني الله بدل خلق پیدا کړي مونږ نکری یو د معرفت په مصاب کېږي نو مقام ما جوړو نو اين يضرب مثلا الله ويزر چا سفر واکوما چې زه مثال بیان کوم ته رعد او برق وي الله وي غزه د ماشي تذکره وکم زه نه شرمېږم فما فوق هذا فوق د اسداد نه ده په بر وخت ټول راځي فما فوقها یا کم او زیاد د ماشینا د ماشینا زیات څه شي ده ادي او د ماشینا کم څه شي ده وزر د ماشي او په د ماشي الله وی زب کله کله د ماشي د وزر ذکر کوم زنه شرمېږم زب د ماشي د خپې او د سر ذکر کوم زرابه مزنه شرمېږم پاتې شدا چې دنیاوی بادشاہان خو په دې خبرو شرمېږي تو لیس کمثله شی زه د دنیاوی بادشاہانو په شان نه زه مالک الاملاک یم د بادشاہانو بادشاہ یم زه چانه نه شرمېږم او د ماشي ګډر حکمتونه دي ښا دا ماشي چې اوږي کنه نه دی الوزي ها ماشي چې اوږي نه دی سي الوزي بنگاري کوي تنگول کوي دغه طاقت به ماشي کې اجمول شي حیات الحیوان کې دمیری وي دی جمول شي کنه بس وینه دی وزي چې بیا په تبلیغي کېني هغه خپل شو ویني ورا چې رايخ کې نوټه سي کړی وایي کنه تازه ویني را مرسل نو هغه ته خبره بیخي بیان ټینګيږي نو دې کې تعالی څه حکمت ده تا ته وی چې طالب او مجاهد او لوګه تیروا چې تا کې لوګه استاب رب سره خطر وي تا کې چې لوګه ته سخت تیرې چې نه پتا روټه کمیږي ته چغوي نو بد دا خلاته توت باندې نه دی وړلې تا خو سړې روټه نه دی شولې تا خو درې ورځې او سلور ورځې چې نه دیواله ابراهيم عليه السلام ګډه سرولې او په یو څنګل ورغه ولار ته روکشوا یو دیوال ته ډډه واله او دم ته وختو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب استاد طرف کړه باران وبره شمزو ته محتاج مسرا کمرم دا پتا هغه حال لري نو ماشي ذکر کو
چې تا ته وایي دې ماشي ته وګوره دې الوزي خو د ژوند په لوږه کې دی نو تا ته وایي چې تم ځان لوږې سره عادت کا. دویم حدیث صحیح کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا شربة من ماء. کد الله پنځ د دنیا قدر د ماشي د وزر برابر وي الله په کافر یو ګټو باندې وس کولې. خدا دنیا چې کافر ته ملاو د پته لګي د پدې مخ د زمکه الله ته د ټول ذلیل شي دنیا ده. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دا سه د دوکې سامان ده. نو دنیا ذلیل ده نو الله د ماشي د وزر تذکرم کوي. شبهه باندې پوه شو شبهه سوا چې په قران کې همړه د رعد او برق ذکر دی. جواب سو شو چې الله نشرمیږي رعد او برق سکه کله ماشي او د ماشي د وزر تذکره وکي د اوخو د هدي تذکره وکي الله شرمیږي رجانا حق به بیانې. واما الذين كفروا فاما الذين امنوا نو یقینا هغه کسان امنو چې هغه مسله د عبدوا ربکم منلدا ایمان ندل د سم مراد مخ کې داوی سره لګوا چې مسله د عبدوا ربکم مندا فيعلمون رازی مدارک نسبی وی النکت والعیون د ماردیم وی خازن او قرطبیم دا معنا کوي چې دلته په معنا د اعتقاد راځي فيعتقدون انه فيعلمون نو پویږي دا مؤمنان او علم يعلم دا فعل قلوب راځي نو دا بیا دو مفعول ته متعدی کیږي او ځنی ټیمونو کې اکتفا په احد المفعولین جایز او کله نه. فیعلمون ربویږي دا مؤمنان انه ان ګور حرف ظهور مشبہ بالفعل دا هو ضمیر په محل د نصب کې دی نو دا اسم د ان ده او الحق مرفوع نو دا خبر د ان ده. انه چې یقینا دا مثال انه الحق برابر او صحیح ده من ربهم د طرف د رب د دینا. مومنان چې رعد او برق ووري نسوي وې دا سما د رب کلام دی او زه په اعتراض نه کوم. مؤمنان د الله کلام کې چې مثالونه ووري نو که عقل نه مني نو بیا وې انه الحق من ربهم دا سما د رب کلام دی او حق دی. او دارنګ صحیح مسلمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ووري او د عقل خلاف نه دی دا نو چې دا حدیث خود قرآن خلاف دی نه منم بخاری نه منم مسلم دا ایرانی سازش او ایرانی پیداوار دی کینه منه گنجې سردی نه ولې دی ایران پیداوار دی ته په خیر بصره کې اصل نه خطا دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی دیکھیں خبری نشتا دا د قرآن خلاف نه دی دا ستا د پرویزیت خلاف دی. خوستا عقل سوک نه مني او قرآن ټول خلق مني نو ته کلمت حق اريد بها الباطل په یو حق کلمه باطل مراد اخلي او عوام په دوکه کې. واما الذين فاتش واغكسان كفروا چې منکر دي د مسلې د اعبدوا ربکم نا الزه بکفروا کې کفر نه کې داوی سره لگاو کفرون دې څه مراد ده چې مخکې مسله د اعبدوا ربکم نه مني. فیقولون نو دیوای فجبا خلقتا ماذا اراد الله صدا اراده کړی الله بهذا مثلا فبيان اولود دې مثال دا الله څه مطلب دی یاره چې رعد او برق ذکر کړي دا د کافر او کاری ښه کله کله تیر شي کنه ویل کده دې خبره څه مطلب دی چې تقلید حرام دی ویل کده دې ټکی څه مطلب دی چې تراویح اتم جایز دي ویل کده دې ټکی څه مطلب دی چې په جرابو مسکاوي نو الحق من ربهم کنه قرآن سنت مسله ده دلائل دي په قرآن حدیث پر نازل شوی دي وارد شوی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ده ویره ټول سب کې رفع الیدین نکی نو دی ولي کی الحق من ربهم کنه یارا سنت دي ټول سب کې چې نکیږي او دی کی نو پته به ولګي چې دا څوک نه کی دا منکر دي کنه سي نه کی نو چې اعتراض وکړو پته لګي دا نه کوونکی نه منونکی دي دا نه کوونکی نه منونکی دي دا کافرو سوال لے ماذا اراد اللہ بهذا مسئلہ یعنی دې مسئلے د څه ضرورت لکه ټول خلق احناف دي کنه نو د حنفاء او منس کې ولې قرآن او حدیث بیانې دا خو عجیب خبره ده. یدل به کثیرا دې ته وی بیان او حکمت المثال
د مثالونه الله قرآن کې ولې راوړي داغه حکمت الله دې آیت کې ذکر کړي یدل به خکار کوي الله تعالی به په بیانولو د دې مثال به بس ترجمه شي لکو ټول وایا کثیرا ډیر لرا دا بنوي چې گمراه کوي الله دا ترجمه ډیر خو علماء نه وایي دا ٹھیک نه دا یدل به دا و چې الله گمراه کوي نه گمراه وسیم دي یدل به الله گمراهي خلق ته کوي الله گمراهي ښکار کوي الله نه گمراه کوي هغه آیت یاد ده کلا بل رعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون دی خپل عمل غیر کړی دی الله نه دی غیر کړي الله خودی له اختیار ور کړو چې تاسو حق قبل او که باطل قبل یو خا محمدی ناروا بل خا د ابو جهل ناروا عمر راغه محمدی ناره کې ور داخل شو عتبہ راغه د ابو جهل په ناره کې داخل شو عمر په سلیر اشلاک مربع میل بادشاہ شو او عتبہ د قنار په غره په ویخ کې مردار شو سپو پړو دا خو دواړه دی یدل به الله خلق د ښکارا کوي یدل به ښکارا کوي الله تعالی به فبیانولو د دې مثال گمراه لرا کثیرا د ډیرو خلقو و يهدي به کثیرا او هدایت کوي الله لار سمي به فبیانولو د دې مثال کثیرا ډیرو تا الکا په احد الامرین کې هو تصاویر راځي او کثرت په تصاویر نه راځي نو ډیر گمراه کیوم او ډیر په هدایت کیوم دا د دوه سيزونو په منځ کې نسبت راتلی شي نشي راتلی الکا چې دوه سيزونه ډیر گمراه او ډیر په هدایت امید سکیږي یا به یو عمر گمراه او یو عمر په هدایت یا به یو لګ گمراهي بل ډیر په هدایت یا به ډیر په هدایت لګ به گمراهي خو په دوه سيزونو کې داسې نشي کېږي چې ډیر گمراه او ډیر په هدایت امید سکیږي منکر حدیث توای دا په قران اعتراض ته جواب وکا جاوید غامیدی اوس نرشیدا کالج د اے بی سی ڈی خطور علم نه خبره بوئږي کنه د قضې کې بریک شي ایو سړی سره پاپړو بوجه کې جوړ یا وسره بنگړیو ګاډي د پولیسو خو د بنته ولرو په وې د بوجه کې سیدی هغه دې داسې گزار یو بل ورګنې زم بګینی نه په منکر حدیث چې داسې یو اعتراض وکړو د علم د قوجلا تو چې کثیرن دواړو د ویلې حال لري چې ظاهر کې دا څنګه دا جواب وکړو سره جواب څه الله په فضل په منکرین دا حدیث دا جواب نشي کولای دا ما په نت ویلې مې دا قیامت د تمنا مادي او د غامدي نسل د ما چلنج جواب دی نشي کوي دا الله په فضل چا سره چې سنت بصیرت نه کنا شیخ الاسلام د فتاوی اول کې وی ځان له راځي روبا سهل تمالی کله وی څنګه پری سر کې سترګې نه یو بصیرت کار نه کوي دغه سي عقل سره چې شریعت نه نو کار نه کوي سترګو کې چرانا نه نو تلل به نه کیږي وای عقل سره چې شریعت نه نو تلل به نه کیږي وای دا یو بل ته محتاج دي نو عقل دا شریعت ته محتاج دی وما يدل به او نه گمراه کیږي په بیانولو د دې مثال الا الفاسقين مگر نافرمان خلق فرمان بردار خلق چې قران ووري کنه نو خب په باطل یې ښا هغه ویل کوم اوس کوی دا سړی خو حق وي ما ډیر عوام دا سویدل دا خلق راټینګي او رجدا مولوی صاحب دانم یا لجدي مذهبونه نمونی لجدي خو تراوی نمونی لجدي خدره او طلاق ته یو وي کلی جرګ کیږي عوامو کې لوی اختلاف جوړ کی هغه مولوی صاحب بدريږي هغه ورونو هغه سمنم چې قران وي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي او هغه سیز منکرم چې د الله او د رسول الله د خبره خلافي راځي کدا مسلې کمی چې زکم کدا قران حدیث کې نه خدا مجرم او کو زوم او د خلاف کینو د مولا اند ته بس امي سړي خو دا مسلې د مولا ووري کنا نو غیرتی پختون کې غیرت الله یې خره هغه وي دا سړی حق پرست دی او د حق داعی دی برستو کیږي نه ښه ونه چې کله میوي کوي خلک په کاړه ولي کنه ولي دا ونه خپل میوي بس کوي ولي خلک ونه پويږي په کاڼو ولي نو د ونه خو کمال چې پرې خو نو تو بکیانه د سوکانی ولي
نو خلق بسل اعتراضونه کوي د حق دای به لګیای دا ونه به دومره میوه راتوي کی چې لاندې زمکه کې بعد دی ونه بلا تخمون الله خوره کی او هر ډکی به ونه شي خلق به په دې کانو وشتو دومره ستړي شي چې د میوهدارونه به زرغونه شي خلق به د هغې حسن او تماشې راځي بیا به څوک په کاڼو نه ولي بیا به د خلکو سیفټي دا وکړي چې دا قیمتي بوټي او قیمتي میوه ده دا که په خپل راوغورځوي چا وخوړه ټیک ده که نه کاڼې به نه ولې دا حق ته الله تاثیر ورکوي نو الله فرمایي وما یضل به الا الفاسقین که یو سړی ګمراه دی خېټه کې حرام مال پروت دی او حق ته اثر نه کوي اذان له خبره ده کني قرآن دا زړه کولاوي د رسول الله علیه السلام په دعاګانو کې یو دعا دام وا محمد عربی به فرمایل اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا الله دا قرآن زما د زړه سپرلی وګرځوا پس پرلی کې زړه خوشحالي غني خوشاله ابن القیم وی پس پرلی زمکه خوشحالي په قرآن سره خوشحاليږي نو وما يضل به الا الفاسقين ډېر بدبخت به چې قرآن په بدلږي الله وی کړه فاسق به چې قرآن سره گمراه شي کني قرآن درس هدایت ته اوس تعریف د فاسقانو کوي الذين ذا فاسقان غسان دي ينقضون جماعتي عهد الله وعدود الله لرا من بعد ميثاقه پس لکول دوادونا فاسق هغه کس دی چې الله سره وعده کړی دا او ماتي دا عالم ارواح او ازل نوم اوریدل لري په دې عالم ارواح کې الله دا ټول ارواح را جمع کړل او قرآن په گواه ده دا فجار او فساق او دا فرعون دی او حامان دی او قارون دی او نمرود دی او دا انبیاء او صحابه دا ټول ارواح موجودو الله د دې تمام دنیا د خلقونه تاسو کو الست بربکم زستاسو حاجت سرکون کې يم ستاسو د الف نه تر یا مدار سیم دی وی بلا الله بل ذاتم لکی دی شي الله وتعالى فخبل زانونو گواہ سے ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين چې سبا د قیامت پر ازداونه وای چې موږ نه خبرو دا ارواح حیران شي چې قیامت څه ته وي او نه خبره څه ته وي دي ته خو پته نه وکړي چې موږ دنیا ته لیږي الله سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کو دنیا ته راولېګو نو اگر توحید احکامات ځنې موحدین جوړ ساتي او ځنې ماتي الله فرمایي چې عهد الله ما وسر وعده کړی وا چې مسله د اعبدوا ربکم بمانی نو دلته د عهد الله نه څه مراد دی اعبدوا ربکم مثلا چې دا ماتین او دا فاسق دی ويفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه اولئک هم الخاسرون ګوره اولئک معرفه ده هم الخاسرون خبر دی بیا معرفه ده تاسو دروس البلاغه کې وی چې مبتدا او خبر کله دواړه معرفي دي ته مقام القصر وی بندول کې چې تاوانی نه پیژنیم داده چې تاوانی نه پیژنیم هم داده چې د الله حکم ماتي او مسله د اعبدوا ربکم نمنیم دا تاوانی دی الله دې موږ د خسران نه بچ کی او الله دې موږ د اعبدوا ربکم منون کې جوړ کی ان الله بشک الله لا یستحی حیا نه کوي لا یستحی پروا نه کوي لا یستحی ير نه کوي لا یستحی نپریدي ان یضرب بیانول دا لام چې په ترجمه کې راشي د معنا مصدری ان یضرب بیانول مثلا د یو مثال ما اگر کوي هغه مثال بغوزتن د ماشی فما فوقها یا وی دا مثال د ماشی نه کم او زیات فاما الذين نوغا کسان آمنوا چی ایمان روڑے رے فیعلمون نو دی عقید لری انہو چی یقینن دا مثال الحق صحیح و برابر دے من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا واما الذين اوپاتی شواغا کسان کفرو چی اغی کافران دی پا مسئلہ دا عبدو ربکم فیقولون نو دیوائی یوبلتا ماذا اراد اللہ صدا ارادہ کرے اللہ بہذا مسئلہ پا بیانولو دا دی مثال یدل به کثیرا خکارکی اللہ گمراہ لرا به پا بیانولو دا دی مثال کثیرا دا دیرو خلقو ویہدی اولار سمی اللہ به پا بیانولو دا دی مثال کثیرا دیرو خلقو تا
وما يضل الله نکم را کئی به پبانولو د دې مثال الا الفاسقين مگر وتون کی د حدنا نافرمانا الذين دا فاسقان غ خلق دے ينقضون چدی ماتی عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوطولو د دی وعدونا ويقطعون او دی کټکی ما هغه حکمنا امر الله چې حکم کړی دی الله به پبار داغي ايو صلاه یوزه کېدلو الله وی چې دا حکمونه او دا رشتي یوځای کې ويفسدون او دی فساد کوي فی الارض پسمکا اولئک دغه خلق هم خاص دی دا قصر معنی کې به خاص معنی کې خاص دی الخاسرون پورا تاوانیان دی